حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته تشریف راوړل. د مکې حالات ډېر خراب وو. ژوندۍ لورانې به خلکو خخالي لورانې. بیا د سود کاروبار عام و. بیا ظلم زیاتی د یتیمانو حق دا کل عام هر څه به کېدل. او یو خبره دا هم وه چې کوم داسې کل عام به زنانه په منډیو کې خرڅېدې لکه وزې او ګډې چې خرڅېدې. خو چې کله نبي علیه السلام دغې دنیا له تشریف راوړو دا تمام حالات بدل کړل. آمینه بیبي فرمایي لکه سبا حاضرینو د 12 ورځ دو. آمینه بیبي فرمایي چې نبي علیه السلام کله پیدا کېدو نو یوه زنانه راغله. ما ته پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ راته وویل چې زه حوا یم بیبي. بله زنانه راغله ته څوک یې؟ زه مریم بیبي یم د عیسی علیه السلام مور. بله زنانه راغله ته څوک یې؟ زه سارا بیبي یم د ابراهیم علیه السلام د کور والا. څه شي له راغلو؟ چې الله تعالی راته وفرمایل چې دغې دنیا له د دواړو جهانو سردار را روان دی. ولاړ شو مور مبارک سره خدمت وکړو. مور مبارک حالات یې څه سړی داسې غریب ونیسي سړي باندې غونی ببر شي. حضور علیه السلام دغې دنیا له تشریف راوړي خو په کاله کې د سوو دپاره او د ډیوې تیل نشته دی. دمره فقیري دمره غریبي. او بیا آمینه بیبي فرمایي کمره کې مکمل طور باندې تیاره دو خو چې د مبارک تشریف راوړو ورونو تاریخ کتابو لیکلي دي. تاریخ کتابونه غلط نه لیکي درویغ نه لیکي. چې حضور آمینه بیبي فرمایي چې ما د ګځې پوښتۍ نه لاندې یوه رڼا ووته چې د هغې رڼا په برکت باندې ما د مکې نه د شام بنګلې ولیدې. او د مبارک چې تشریف راوړو اول ناره یې دا وه چې الله اکبر کبیره الله اکبر کبیره. الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی. الله اکبر الله لوی دی کبیره ډېر لوی دی. او چې وم کتل د مبارک په سجده باندې پروت دی. سجده بې اودسه څوک نه کي. د مبارک پاک پیدا شو ځکه د په نومونو کې یو نوم دی طیب یو نامه یې طاهر. طاهر طیب پاک دی. پاک پیدا شو. د مبارک چې وکتلی شو سره د جنتي لباسه پیدا دی ځکه چې بربنډه څوک سجدې نه لګوي. او د مبارک چې وکتلی شو د نوم پرېکړی شوی و. علماو لیکلي چې دا څه هغه و چې هر یو بچی د مور په ګېډه کې هغه ته د مور هغه د حیض هغه وینه سپلای کېږي هغه د خوراک وي. خو نبي علیه السلام مبارک له مور په ګېډه کې هم الله جنتي خوراک ورکړه ځکه چې هغه نوم کټ شوی دی هغه کلمه نشته دی هغه پرې شوې وه. حاضرینو دا د نبي مبارک شان دی. بیا امینه بیبي فرمایي چې د اسمان ستوري ما وکتل چې هغه ما په کور دمر راټیټو چې ما ویل چې راونه غورځېږي. جدید تحقیق خو دا چې یو ستوری ډېر غټ دی چې نه دا هغه ستوري نه راکوز دا الله پاک چراغان جوړ کړي وو د امینې بیبي په کور باندې. او په دغه ټیم کې د مبارک تشریف راوړو. امینه بیبي فرمایي چې एकदम د ما نه غیب شو نبي علیه السلام. ما ویل چې څه شو دی आवाज راته وشو چې خفه کېږه ما په دشتو په میرو په صحراګانو یې ګرځوو چې تمام خلک دی وپېژني چې دی د الله پاک عظیم هستي او آخري نبي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حاضرینو بس آخري کې یو خبره کوم حدیث مبارک چې په بخاري شریف کې 5101 نمبر حدیث دی. 5101 نمبر حدیث دی بخاري شریف کې په 2م جلد کې چې ابو لهب په دغه ټینګ کې کار کړو کور کې خپلې وینځې ول رامنډه کړل. صویبه نامه یې وه یا صوبیه چې مالکه مبارک ته شوریاره وشو نو ده ورته دا 2 ګوتې وخوځالې چې ته د وینځېتوب نه ازاده شوې. ما داسې وریاره وشو چې پلار یې سره ونه لیدو نه پلار ولیدو. مور مبارک په ګېډه مبارک په حمل مبارک باندې دی د شپېږو میاشتو چې والد صاحب وفات شو عبدالله صاحب ورته فرمایي چې زه آزاده شوې. د هغې نه بعد نبي علیه السلام لوی شو ستر شو. 40 کال نه بعد نبوت اعلان وشو. ابو لهب انکار وکړو. ابو لهب مردار شو. حضرت عباس صاحب په خوب کې ولیدو چې وروره الله در سره څه معامله وکړه. چار طرف ته ورونه دي خو چې د پیر ورځ راشي دغه 2 ګوتو نه ماته یخې اوبه میلاوي او په عذاب کې هم را باندې کمایي. د عباس صاحب ورته چې څه نه
چې ځکه چې په دغه ورځ باندې ما بعتاقه صوبیه هغه صوبیه مې آزاده کړې وه ور یا رب په خوشحالی کې صوبیه ما آزاده کړې وه ما ته په جهنم کې عذاب هم کمی پیر په ورځ هر پیر ورځ او دغه ګوتو نه راته یخي اوبه میلاویږي نو عالمانو لیکلي دغه لاندې چې یو کافر له دومره فایده ورکوي د نبي علیه السلام خوشحالي حالانکه د نبي خوشحالي نه و منو کړې د وریاره خوشحالي منو کړه نو یو مسلمان چې راپورته شي او د نبی علیه السلام د راتګ خوشحالي منو کړي وایي چې دایمه نبي مبارک و اچھا الله به ویلې فایده نه ورکوي